बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास द कौमी वतन पार्टी द PK-62 नवे चेयरमैन असगर खान पर स्टेज माने मौजूद द PK-62 साबिका चेयरमैन जावेद हुसैन खान पर स्टेज माने मौजूद द PK-62 द हल्के जनरल सेक्रेटरी ताज खान दलता के पर स्टेज माने नास्त और माता मखामख नास्त जमा द कली द ज़ेमवारो मशरानो जवानानो मरगरो मशरानो अस्सलाम वालेकुम। ज़ टोलो के अवल खो स्तासो टोलो ढेर ज़्यादा मशकूर मा چې په دې لږ تنګ وخت کې په دې ګرمۍ کې د کارونو رزم دي د هغې باوجود تاسو ټول په دې وخت باندې دلته کې راجمع شوئ. دا میټینګ هم کامیاب کو په دې باندې ستاسو هم مشکور یم. د دلیل صاحب چې زموږ د دې میټینګ نن کوربم دی دا هغوی هم ډېر زیات مشکور یم چې دا موقع م راکړه چې راشو او تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. دا نوی تنظیم چې جوړ شوی دی دوی مختلف یونین کونسلو کې پروګرامونه وکړل خو هغې کې زه ورسره نه یم شریک شوی. ما صرف دې دوو کې یو چې بل ورځ په شیرپا کې او یو نن دا زم کې چې دې کې زه ما وایي چې نه زما موجودګي ضروري ده ځکه چې دا زموږ خپل کور دی او په دې کې ما وایي چې تاسو سره راشم او شریک شم. ما نه مخکې ملګرو خبرې وکړې په دې حالاتو به هم لږ خبرې کوو د صوبې چې کوم صورتحال جوړ دی په هغې به هم لږ خبرې کوو. خو ما نه مخکې یو خبره وشوه چې یاره د الیکشن په وخت کې بعضې جذباتو ده او دا یو دغه و چې یاره یو سیاسي پارټۍ سره یا یو سیاسي لیډر سره څه زیاتی شوی دی او د هغې په بنیاد باندې د همدردۍ په بنیاد باندې ورته ووټ میلاو شوی. نو زه صرف ستاسو په وساطت سره د تحریک انصاف کارکنانو نه یا چا چې د هغوی په حق کې ووټ استعمال کړی دی د هغوی نه یو سوال کومه چې پرون تاسو وکتل چې د سینټ د انتخابات خبر راله نو د هغې لپاره خو ټول یو شو د خپل مفاداتو لپاره یو شو. په دغې وخت کې خو ته دا را یاد نه شو چې یاره د جیل نه څوک روباسل دي یا هغه سره څه زیاتې کېږي لګیا دی. په کار خو دا وه چې دوی دا اتحاد کو یو بل سره کېناستل نه یې کې لومړنی شرط یې دا ایښی وی چې هغې نه پسته به خبرې کوو چې اول د دې مسلې حل روباسئ. خو دغې نه تاسو په خپل اندازه ولګوئ چې هغوی څومره په دې کې اخلاصمند دي چې دا حالات دغه سړی روباسي یا چې دی د هغه دا کیسونه ختم کړي. نو دغې نه تاسو په خپله دې نه اندازه ولګوئ. نن به او دا لا بل دا پرون چې کوم نور صورتحال جوړ شو چې یو طرف ته دوی وایي چې PTI مسلم لیگ نواز JUI پیپلز پارټي ANP او پیپلز پارټي دا پارلیمنټریان د تحریک انصاف د دې اتحاد دی او بل خواته د تحریک انصاف کارکنان چې دي د هغوی په مقابله کې به مونږ دا اتحاد به چلوو.
نو تاسو په خپله دې نه سوچ وکړئ. بیا که تاسو وګورئ نو که هر طریقې سره وي نو دوی ته دا یو ذمواري حواله شوې ده چې زمونږ د صوبې د حقوقو تحفظ وکړي، زمونږ د صوبې د عوامو تپوس وکړي، د هغوی د مسایلو د حل لپاره لارې روباسي، مونږ له وسایل روړي. نو ما خو اوسه پورې دې صوبایي حکومت داسې دغه ونه کتل چې دغه لپاره یې کوشش کړي. یو نیم کال تیر شو د احتجاجونو ډراما، احتجاج زه ورته نه وایم ځکه چې کوم طریقې سره کړي دي هغه هم تاسو ته پته ده او کوم د هغې سلسله ده هغه تاسو ته پته ده. د احتجاجونو ډراما یې وکړه صرف چې خلک مشغول وساتي، نور لګیا دي او خپل عیاشیان یې او خپل کرپشن یې شروع کړی دی. سوات کې دا کوم واقعیت چې وشو دا 15 قیمتي ځانونه دا په اوبو کې چې لاړل 2 نیمې 3 ګنټې هغوی هلته کې انتظار کو چغې والې چې راشه مونږ بچ کړئ. د هغې لپاره خو د ریسکیو کم مشینري ده یا د ریسکیو کم ټیمز دي کم دغه دي هغه موجود نه و. خو په اسلام آباد کې د احتجاج لپاره چې دی د ریسکیو خلک هم استعمالیږي، د هغې مشینري هم استعمالیږي. پکې زمونږ غریبانانو بعضې وروڼو چې دی بلا ورځې جیل هم پکې تیر کړو، سرکاري افسرانو سرکاري ملازمینو بلا جیل هم تیر کو. خو چې کم کار لپاره دا اداره قایم شوې ده د هغې لپاره هېڅ قسمه حرکت نشته. آیا دا د دې صوبایي حکومت کارکردګي نه ښیي؟ آیا دا د دې صوبایي حکومت په کارکردګۍ باندې یو ډېر لوی داغ نه دی؟ په دې باندې تاسو په خپله سوچ وکړئ. بیا زمونږ دلته خبره وشوه د لوډ شیډینګ، که هغه د بجلی دی او که هغه د ګیس دی. نن پورې خو مونږ د صوبایي حکومت نه یا د دوی د ممبرانو نه دا خبره ونه رېدله چې دې لپاره دوی څه اواز اوچت کړي، څه مرکز سره خبره کړي. زمونږ د قبایلي اضلاع سره چې کومې وعدې شوې وې هغې کې اوسه پورې پیسې میلو نه شي، هغې کې هغه وعدې سر ته ونه رسېدې. د هغې لپاره خو خبره ونه شوه. او په لاهور کې چې یو څو امپیګان چې هغوی په خپل اسمبلی کې یو جګړه شوې وه یا یو چپکلیش جوړ شوی و، د هغې د تپوس لپاره خو دوی نه دوی 300 قافلې کې ځي او تپوس کوي زمونږ وزیر اعلی صاحب. خو چې کوم خلکو ذمواري ورته حواله شوې ده د هغې خلکو تپوس له خو چېرته رانغې، د هغوی تپوس خو یې هغه شانتې چېرته ونه کړو. دا زمونږ په جنوبي اضلاع کې چې دا کوم حالات جوړ دي، پرون هم یو ایس پي چې دی زخمي دی، یو ایس ایچ او زخمي دی په هنګو کې. په بنو کې په 2 تھانو باندې ډرون حمله شوې ده. د هغې تپوس لپاره خو وزیر اعلی صاحب سره ټایم نشته. خو د پنجاب 6 ایم پي ایس چې دی چې هغوی سره جاتې شوي دي او د هغوی سره یکجهتۍ لپاره ما سره ټایم شته و زه ځم او هلته کې دغه کېږم. د سینټ الیکشن لپاره خو نون سره هم کینی، جے یو آئی سره هم کینی، هرې پارټۍ سره کینی. خو د صوبې د مفادو لپاره، صوبې د خلکو د مسایلو د حل لپاره اډو نه آواز اوچتوي او نه چا سره کینی. نو دا تاسو دغې نه په خپل اندازه ولګوئ چې دا حکومت کم طرف ته روان دی او کم طریقې سره چلول کېږي لګیا دی.
که وګورئ نو تقریبا 20 غنټې او 18 غنټې لوډ شیډینګ کېږي لګیا ده. زمونږ صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي، ارزانه بجلی پیدا کوي. ګیس مونږ د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو، بیا هم د هغې باوجود مونږ باندې لوډ شیډینګ دی. په پنجاب او نور ځایونو کې هغه شانتي نشته. خبر وشي وایي چې یاره دلته غلا ده، مونږ ورته دا ویل غواړو چې اول خو تاسو خپل لاین لاسز ختم کړئ، بیا د هغې نه پس ته خبره کوو، بیا دا حساب کتاب هم کوو چې زمونږ صوبه اوبو سره شته، ارزانه بجلی پیدا کوو، 2 روپۍ 2.5 روپۍ یونټ پیدا کوو. تاسو یې را باندې په 40 په 45 او 50 او 50 باندې خرڅوئ، نو د دې حساب کتاب هم بیا را سره کوئ. به دا خو که د دې قیمت سیوا شوی دی، نو دا خو دا نورو صوبو کې چې کومه بجلي خوره شوې ده د هغې سیسټم هغه خرچ هم پکې اچولی شوی دی. بیا د بعضې غلطو سیاسي فیصلو چې هغې کې د تیلو نه بجلي پیدا کولو ته زیات توجه ورکړی شوې ده، د هغې د وجې نه دا قیمتونه سیوا شوي دي. نو مونږ سره دا حساب کتاب وکړئ، د هغې نه پس ته ورسره دغه کوو. که مونږ سره حساب کتاب ته کېناستی نو مونږ به درته ثابته کړو چې غلا په پنجاب کې زیاته ده، په سند کې زیاته ده، په نور ځایونو کې زیاته ده. زمونږ دلته کې هغه شانتي نشته. ګیس خو هغه د ډاکټر نسخه ترې جوړه شوې ده، صبح دوپهر شام. دا خو موږ چېرته نه وو اورېدلې، خو په دې څیزونو باندې ما چېرته د صوبایي حکومت طرفه خبره هم ونه رېده. که تاسو وګورئ نو دا حکومت چې کله نه راغلی دی، پوسټینګ ټرانسفر په پیسو کېږي، نوکرۍ په پیسو ورکړی کېږي، باقاعده د هغې دغه دی. بلکې اوس خو هغه پوسټینګ ټرانسفر هم د 6 میاشتو ټایم پکې کېښودلی شوی دی. دا مونږ چېرته نه وو اورېدلی. کم دفتر ته چې لاړ شئ، کم ځای ته چې لاړ شئ، نو د پیسو نه بغیر کار پکې نه کېږي. معمولي نه معمولي شی چې دی د هغې لپاره به هم یا به سفارش کوئ، او بعضې وخت کې خو سفارش به هم کوئ او ورسره څه به ورکویم، نو هله به دې کار دغه کېږي. دغه شانتې دا مونږ لومړنی ځل وکتلو. زه په دې باندې ډېر حیران یم چې په ټاس باندې MPs جوړېږي. یو ملک کې چې د هغې قانون داسې وي چې په ټاس باندې MPs جوړېږي، نو تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ چې دا قانون به ټیک وي او که غلط وي. د هغې الیکشن کمیشن څه فایده شوه چې هغه دا فیصله نشي کولی چې یاره چاته به څه سیټ میلاویږي او چاته به څومره سیټ میلاویږي. دا فیصله خو څه دومره ګرانه نه وه. اول خو دا کانسپټ هم غلط دی چې یاره په سیټونو باندې تاسو دا نور سیټونه تقسیموئ. دا خو بنیادي د ووټ باندې پکار شي وی چې دا تقسیم کېدی، خو ځکه تاسو سیټونو باندې تقسیمول او 2 پارټو برابر دغه هم راغلی وې، نو بیا به دې پکې دا کتلو چې چا ووټ سیوا دی، هغوی له به دې یو سیټ سیوا ورکړو، بل له به دې دغه ورکړو. خو تاسو باندې خو زما خیال ټوله دنیا به راپورې خاندي چې دا لا کم دغه دی. اوس به دا په اسمبلی کې سپیکر به څه وایي چې اول به یې وایي چې ریزرو سیټس والا او جنرل سیټس والا، اوس به پکې د ټاس سیټ والا خبره کوي چې د ټاس سیټ والا چې هغوی ما شروع کړو. دغه شانتې عزتمندو د ترقیاتي کارونو خبر به وکړو. دا ځای هم خو زمونږ کور دی، تاسو ټولو ته دا ټوله علاقه دا کلي کلي تاسو ته معلوم دی. د 1988 نه مخکې دلته مشران موجود دي.
د دې علاقې کم حالو او د 88 نه چې هغه یو د ترقۍ سفر شروع شو د هغې کې روډونه جوړ شو بجلی خورې شوې ځای په ځای سکولونه جوړ شو ځای په ځای اسپتالونه جوړ شو ځای په ځای کالجونه جوړ شو دا ټول تاسو وګورئ ځکه نن دا دعوا وکړم چې په دې زیم یونین کونسل کې او په دې تنګي تحصیل کې 80% تعلیم چې دی په هغې کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس دی نو زما خیال دا به غلطه خبره نه وي نن زمونږ ځوانان کاغه ماسټر ډیګري اخلي کاغه انجینیر جوړیږي کاغه ډاکټر جوړیږي کاغه وکیل جوړیږي کاغه سرکاري محکمو کې برتی کیږي نو هغې کې د ملي رهبر خپل یو کردار موجود دی ځکه چې هغوی دا دلته کې د تعلیم هغه نظام جوړ کړو او د هغې نه زموږ د ټولې علاقې ته سهولت ورسېد نن په دې باندې به سوچ کوو دا تقریبا 14 کاله د دې پی ټي آی وشو ما ته دې وښیي چې زموږ د علاقې کې څه کړي د دې ایم این ایز او ایم پي ایګانو نه م ستاسو په وساطت تپوس کوم چې ودې ښایي چې دوی داسې څه فنډ وړي او داسې څه لوی دغه وړي پراجکټ وړي چې موږ ته د ښکاره کړي چې موږ ووایو چې او زموږ د علاقې ته فایده ورسېده اوسه پورې خو هغه بعضې زموږ د وخت کم سکیمونه چې وو هغه هم بعضې لا اوسه پورې نه دي پوره کړې بعضې روډونه چې دي اوس په هغې باندې تارکول او چولي کېږي ځکه چې هغه وخت سره دوی وې چې یاره دې باندې د بل چا نوم کېږي نو دا کار دې نه کېږي تاسو ته ټول پته ده د صحت خو زما خیال یو شیر باچا چې دی هغه زموږ ټولو مخامخ مثال دی چې د صحت کې چې دوی کم دغه کړي دي دا خو د الله تعالی لوی دغه دی چې دې اوسه پورې جمدې دی او د الله تعالی په لوی فضل دی کني د محکمې او د پی ټي آی خو سره ښه پوره دغه کړی دی هغوی خو خپل ښه پوره کوشش کړی دی نن دې څیزونو ته به ګورو حکومت نومې شی موجود نه دی نن دا خبره پکار چې مونږ بار بار اوچته کړو د دوی د کرپشن کیسې اوچتې کړو د دوی نااهلي چې ده هغه اوچته کړو بیا دا وګوره د مرکز نه پیسې غوښتې نه شي د هغې طرف ته توجه هم نشته خو بیا کم از کم زموږ د صوبې چې کم مقدمه ده هغه خو مه خرابوه که نه زمونږ وزیر اعلی صاحب چې هسې ته تپوس وکړې نو وایي دې شي لپاره پیسې نشته دې شي لپاره پیسې نشته د بجټ نه مخکې وایي ما سره دومره پیسې دي چې د مرکز له قرضه ورکولی شم اوس چې سبا ته مرکز سره کښېنې او ورته وایې چې زما صوبې له وسایل راکړې زما صوبې کې پسماندګي ده نو که هغوی تا ته دا ووایي چې تا سره خو دومره پیسې چې ته مونږ له قرض راکولی شي نو ته په نورو پیسو څه کوې بیا به د هغې څه جواب مونږ ورکوو وزیر اعلی صاحب دا د سوشل میډیا او د ټیک ټاکو نه روزه د دې عوامو طرف ته توجه ورکړه که تا سره پیسې شته نو په دې عوامو باندې خرچ کړه دا د دوی حق دی عزتمندو ستاسو په وساطت چونکې دا زموږ کور دی زما به دا درخواست وي تاسو وروستو به کښېنئ د دې یونین کونسل په حوالې سره یو لایحه‌عمل جوړوئ زما به تاسو دا درخواست وي چې داسې جرګې جوړې کړئ دا کم خلک چې په دې خبرې نه دي پوهېږي هغه هم زموږ وروڼه دي هغوی سره کښېنئ او دا څیزونه ورته ښکاره کړئ که ملي رهبر چاته ذاتي ډایرکټ فایده نه رسولی نو د هغې بالواسطه ډېرې فایدې رسېدلي دي یو دا مونږ لپاره کافي نه دی چې نن همچته مونږ لاړ شو مونږ چې د شیرپو یا د زیم نوم واخلو نو مونږ ته عزت هم میلاویږي په دفتر کې او د هغې مونږ ته د هغې یو دغه هم کېږي رسپیکټ هم کېږي
دلته کې کو ګورو نو بلا خلکو ته روزګارونه ملو شوي دي شي باندې سوچ وکړئ دوی خو د 1 کروڑ نوکرو واده کړی و خلک وباسي هغه انورزیب ناست دی دغه ختمۍ لګیا دي یوټیلیټي سټور دغه کوي نور داسې دغه چې دي بل ورځ مې واورېدل چې په یونیورسټۍ کې 400 یونیورسټۍ کې 150 کسان چې دي هغه وباسي لګیا دي نو دا د یو سیاسي حکومت کار دی چې هغه د خلک وباسي که نه هغوی دې له راغلي چې د خلکو په مسایلو کې کمی راولي نو په دې شیزونو په خپله تاسو سوچ وکړئ زما به تاسو ته هم دا درخواست که بعضې ملګري چې ته خفه یي زما تلو ضرورت وي زه به موله ځای ته ورځم که د چا خفګان یي مونږ یې خفګان هم منو ورک یو دغه منو دا زمونږ رونه دي مونږ یو بل نه خلاصې نشته که هغه زمونږ مخالف هم دي زمونږ ته خلاصې نشته مونږ به ورته کینو ځکه چې زما رور دی زما مشر دی زمونږ میندې خویندې دي د هغوی چې مسله حل شي مونږ ټول پرې ښه ښکارو نو دې حوالې سره به دا سوچ به جوړو او دې سوچ سره به راپاسو چې یاره دې ځل دا ووټ که استعمالو دې ځل که الیکشن ته ځو نو دا د پنجاب یو کس لپاره نه دا د خپل علاقې لپاره خپل د خورې لپاره به د الیکشن ته ځو او په دې سوچ سره چې دا خپله خوره به آبادو دا خپل خوره چې دې ته به ترقي راولو او دا تاسو ته پته ده چې دا خو مخالف هم مني چې که د دې خورې ترقي چا سره تړلې ده نو هغه واحد ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرخوا دی لوډ شیډینګ باندې